د بېنظیر د روپو نوی قسط چې دی هغه شروع دی 14,500 روپۍ چې دي دا شروع دي خو په دې کې ځینې کسانو خپلې روپۍ چې دی دا نه دي راغستې ځینې کسانو راغستې کومو کسانو چې راغستې هغه لازم کمنټس وکړئ چې موږ خپلې روپۍ راغستې دي خو ځینې په دې کې نه دي راغستې ځینې دا تپوس کوي چې د دې سره د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي په دې کې ځینې نوي کسان دي هغه بار بار تپوس کوي چې دا موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کوم ولیدی هغه وایي چې موږ ته به روپۍ دې ځل له دا میلاویږي که نه میلاویږي نو په دې ویډیو کې درته مکمل په تفصیل سره چې دی خبره کوم او دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي نو د بېنظیر روپۍ چې دي 14,500 روپۍ چې دي دا شروع شوي دي نن چې دی چټیانې ختمې شوې د نن نه تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ که کومو کسانو روپۍ نه یې راغستې نو اوس لاړ شئ او په دوکانونو کې میلاویږي په دوکانونو کې میلاویږي نو خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ 14,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي خو ځینې کسان وایي موږ ته د ډېر وخت نه چې دی د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاو نه شوه لکه د ماشومانو وظیفه چې ده موږ ته میلاو نه شوه په تېر شوي قسط کې چې دی ځینې کسانو ته دغه میلاو شوي کومو کسانو چې 13,500 راغستلی نو هغو ته د ماشومانو وظیفه میلاو شوي په دې کې ځینې کسان دي چې د هغو کارډونه بلاک شوي دي کارډونه بلاک شوي دي نو هغه چې موږ ته به د ماشومانو وظیفه میلاوي که نه میلاویږي نو که ستاسو کارډونه بلاک شوي دي نو تاسو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي د بېنظیر روپۍ به درته نه میلاویږي د ماشومانو وظیفه به درته میلاویږي دغه شان دي کومو کسانو چې خپل ماشومان په دې کې لیکلي دي نو د هغو هم ښه پوره وخو شو د دې نه مخکې چې دی دا به هر 3 میاشتې پس میلاوېدلې یا به 6 میاشتې پس میلاوېدلې خو تاسو له به ډبلې درکړه کېدلې اوس دې حکومت چې دی په دې کې چینجینګ راوستی دی تاسو ته پته ده د ملک حالات هم خراب دي د دې د وجې نه د هغو نه د هر سره چې دي دا خوا دې خوا شوي دي نو هغو ویلي چې دا به تاسو ته په راتلونکي ماسک کې چې دی په هغې کې به تاسو ته راتلونکي میاشت چې ده نو په دې کې به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي نو اوس ګورو چې راتلونکي میاشت راځي چې په هغې کې تاسو ته د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي ځکه هغه پکې ټایم په ټایم چې دی بدلون راولي نو د هغو له طرفه دغه خبر راغلی په دې کې ځینې نوي کسان دي نوي کسان دی هغه دا تپوس کوي چې موږ دا 14,500 روپۍ چې دي دا یو پیره راغستې دي او دوباره به موږ ته دا میلاویږي که نه میلاویږي نو کومو کسانو چې یو پیره 14,500 روپۍ راغستې دي هغه که په هره میاشت کې خو چې یو پیره تاسو راغستې اوس چې زه کومه ویډیو جوړوم د دې ورځو کې سره ته کوم تاسو یو پیره راغستې نو دا قسط به تاسو ته نه میلاویږي راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي خو دا قسط به تاسو ته نه میلاویږي د جنوري فروري مارچ دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي دا میاشتې یاد وساتئ جنوري فروري مارچ روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې کومو کسانو 13,500 روپۍ راغستې هغه نوي کسان دي او 13,500 روپۍ اخستې نو هغې کسانو ته به دا 14,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي بل لا تاسو ته دې ځل له دا قسط میلاو شو یا درته تېر شوی قسط په اولنۍ پیره میلاو شوی نو تاسو داسې چل وکئ چې خپل ماشومان هم به دې پروګرام کې رجسټر کړئ چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا هم میلاو شي نو کوم کسان چې بار بار دا تپوس کوي نو دې ځل به ستاسو په دې قسط کې چې دی روپۍ بنئ او دغه شانتې اوس چې تاسو کومې روپۍ راغلی نو په دې کوم د ماشومانو روپۍ حالن ساعت نشته په راتلونکي وخت کې به په دې کې دا هم یو ځای کېږي